پوډرو نشه به مې کوله، چرس به مې څکل، پوډر به مې څکل، سمجبان به مې څکل او داسې ډېر په بدل وم او غلاګانې به مې هم کولې او د اول خو په نسوارو راووښتو، ملګرو پرې راواړو، لولو په کار به بیا د هغې نه سګرټ شو، بیا سمجبان شو، بیا پوډر شو، د هغې نه یې شروع شو، بیا پوډر موډر به څکل او در په در او ما به چرس کل، ما به خالي سګرټ څکل، سمجبان به مې څکل، ټرې به مې څکل. چرس او بان ملګرو پرې راړولئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. زما نوم ریاض احمد حیران دی او زه د نوي ژوند چې کوم دی په دې کې د یو خادم په حیث کار کوم او د دنګرام سیمې سره تعلق لرم. نوی ژوند چې دی دا د منشیاتو خلاف یو تنظیم دی چې د سوات پولیس په تعاون سره روان شوی دی. زموږ چې کوم زوړ څه وخت کې ډي پي او محمد اجاز خان و، دا د هغو خواهش و ما او هغه مشترکه دا شروع کړو. بیا ډي پي او واحد محمود صاحب راغی، هغو پکې زموږ سره کوآپریشن شروع کړو. اوس چې کله ډي آی جي سید وزیر صاحب او زموږ ډي پي او صاحب چې دوی رالل نو باقاعده نن دا چې کومه افتتاح وشوه دا یوه تاڼه وه، پولیس سټیشن و. د دې مریضانو دپاره د دې خلکو دپاره کم چې په نشه کې مبتلا و دا یې د هغو دپاره مختص کړو د خپل طرفه او د هغو په وساطت سره د هغو په تعاون سره موږ دا اداره کوله وکړه. زموږ سره دا وخت 13 مریضان دي، تو هیروین او چرس، ګولۍ، سمدبانډ، انجکشن، یعنې زیاتتر کسان چې زموږ سره دي. زموږ کار صرف په آیس دی، په هیروین دی او انجکټیبل کم خلک چې ځان ته ستنې لګوي د هغې خلاف موږ بالکل جناب زموږ 140 کسانو ته موږ ټوټل علاج کړی دی چې پای کې 13 دلته دي، دا نور وتلي دي او اکثریت چې کم دی نو هغه ماشاءالله ښه دي، خپل ژوند تېروي، خپل خاندانونو سره څوک خپل کارونه کوي، څوک خپل سکولونه تعلیمونه چې کم دي هغه جاري دي. زموږ سره په موجوده ټایم یو ماشوم دی چې د 8 کالو دی چې دي دو به پولي ډرګ کول، میکس نشه به یې کوله چې څه به ورته په لاس ورتلل هغه نشه به یې کوله او غلا به یې ورسره کوله. اصل چې دا خبره ده چې دا کار چې موږ کله شروع کړو موږ ډېر په اخلاص باندې کوو، په ډېر صحیح طریقه باندې وکړو. نو دا خلک ښه کېدل چې شروع شول نو بیا د دې مریضانو کورونو والا دلته به موږ پسې راځي. 200 کسان زما سره اوس هم پر ویټینګ لیست باندې دي چې هغو غواړي چې دلته د بچو یا د رونو یا د پلارانو علاج وشي. موږ سره دومره سیستم نشته ځکه چې دا خو زه په خپل سر باندې کوم. د دوی دپاره خوراک، راشن وغیره. د سوات پولیسو دا کردار دی چې ټول نه غټه خبره دا ده چې موږ ته یې دا زیږې راکړی دی. د هغې نه علاوه زموږ سره لږ ډېر مالي تعاون هم کوي. موږ له سیکورټي راکړې ده، په نیمه شپه زموږ ضرورت یې هغه موږ له کوي. چېرته پیشنټ تیشه ورته وړلي خپل ګاډی راکوي، خپل امبولینس راکوي، خپله نفري راکوي. دلته چې څه منډه تړلی زما خو دا خواست دی چې څومره کتونکي دي هغو ته به زه دا خواست کوم چې برای مهرباني نشه چې کومه ده نشه مه ټچ کوئ، ځکه نشه یو داسې شی دی چې دا سړی د خوند دپاره د مزې دپاره ټچ کي وایي بیا به یې نه کوم، خو دا چې ټچ کړه نو دا به یې نه پرېږدي، ته به ورله لاس ورلی او دی به یې نیولی. زما ټولو کتونکو ته دا خواست دی چې د نشې نه خپل بچي، خپل دوستان، خپله معاشره پاکه وساتئ او د نوي ژوند او سوات پولیس سره په دې لړ کې ودرېږئ، پوره تعاون ورسره وکړئ. وعلیکم السلام. زما نوم فضل معبود دی، زه د نوي ژوند جنرال سیکرټري یم. په ما نشه کوله، آیز، هیروین، چرس، افیوم، خطرناکو نشو ته تللی یم. د 1 کلاس نه ما د نشې استعمال شروع کړم خو الحمدلله خپل سکول مې نه پرېښودو، تر د 4th یېره پورې لاړم. 2 کاله ما نشه کړې ده. بیا د ریاض احمد حیران په نوم راته یو ځوان میلاو شو چې د هغه سره زما علاج وشو د نن نه 1 کال مخکې او ما نشه پرېښوده. او کله چې ما نشه پرېښوده نو هغه په ما کې هغه کم ابیلیټیز چې هغه له پکار وو هغه به په ما کې موندلي وو. نو هغه ما ته ووایي چې فضله ته به زما د ټیم حصه یې. ما ورته ویل بلکل سر چې ستاسو زما نه کار اخیستی شئ او په ما دومره یقین دی. هغوی ته خو زه دا میسج ورکوم زموږ معاشره چې کومه دا نن سبا ډېره خرابه شوې ده چې د یو ماشوم وخت کتاب او قلم دی نو د هغوی په لاس کې زه نن سبا سګرټ او پنۍ ینم. نو زموږ سوسایټي چې ده دا ډېره چینج شوې ده، ډېره خراب طرف ته ور روانه ده.
خو نوي نسل ته دا وایم چې نشه د سره ټچ نه کوي دا یو ذلیله شی دی ژوند هم رسوا کوي خاندان هم رسوا کوي هغه شلیدلی ګریوان به یې شلیدلې پنسي به یې اسقا جامې به یې ببر ویښته به یې خیرن مخ به یې. زما نوم حسن خان جیون دی د منکوب اوسېدونکی یم دلته جونیئر سیکرټري یم او د 8 سالو له واله تقریبا د 16 سالو پورې زموږ سره ماشومان دلته موجود دي. دلته زموږ سره 30 تعداد دی په هغې کې 17 ماشومان دي بقیه چې دي هغه لوی دي او هغو له ماشاءالله ریاض حیران صاحب داسې یو قدم پورته کړی دی چې واقعي هغه د حیرانېدو خبره ده. دلته داسې کسان راغلي دي چې په کټ کې راوړي خالص ته رقېدو هم نه وي نو د هغو چې زموږ سره 15-20 ورځې وشي نو ماشاءالله هغه داسې چې سړی پرې د نشې ګمان کولی هم نه شي او زموږ سره داسې تقریبا 124-180 کسان زموږ له وتې دي چې هغه ماشاءالله خپل کاروبارونه کوي او د هغې دپاره زه کله چې زموږ له یو پیشنټ وځي او مثال په طور بیا په دې لعنت باندې سر شي نو په هغو باندې زموږ ښه پوره نظر یې که هغوی په یو دوکان کې ځان له پینډال ګولۍ هم رالي د هغو مونږ ته ښه باقاعده اطلاع راځي او کله چې هغه وځي زموږ سره په هر هفته کې هغه حاضري لګوي. زما نوم دی محمد فرقان سیدو اوسېدونکی یم پیتالوجي مې کړی میډیکل لاین سره تعلق ساتم. کله چې موږ د حیران صاحب د خپل تنظیم شروع کوو نو په دې کې موږ د ماشومانان ولیدل د نور ملګري ولیدل زموږ هم خواهش ظاهر شو چې یاره موږ هم په دې تنظیم کې کار شروع کړو حیران صاحب سره. دغه چې دی چې زموږ سره زیاتره میډیسن چې دي زموږ داسې ملګري دي هغو کمپنیانو والا دي دغه دي هغه زموږ سره ډونیشن یې کوي او خو زیاتره موږ په خپلو پیسو باندې دې مریضانو ته اویلیبل کوو. حیران صاحب خپلې پیسې تنظیم لګوي د جیب نه لګوي او دې ماشومانو ته میډیسن اویلیبل هغه دپاره کم سے کم چې نه 4 میاشتې خو لازمي دي 4 میاشتې به لازمي لګوي. هسې خو د کاله پورې خبره ده چې کال تیر کي پابندۍ باندې د نشې نه خلارېده په کال کې تقریبا کېږي خو نه میکسیمم چې دي نو هغو له 4 میاشتې لازمي پکار دي. په خوراک کې خو د خیر سره څه نشته چې هغه د داسې واپس دې طرف ته بوځي خوراک خو څونه کولی شي دا ښه خبره ده د ده به امیونټي چې دی هغه بره طرف ته به رواني دی به ښه کېدو طرف ته ځي. خو خبر دا ده چې زیاتر نقصانات دي د خپل ماحول کم ماحول نه چې دی راوتی دی د هغې نه دی ځان په سایډ باندې وساتي کم ملګرو کم یاران دوستانو نه چې دی محفل نه مخکې کېناستو هغه پرېښودل پکار دي. بل غټه خبره به دې کې پکار دی چې دی چې کم ځان مصروفه وساتي که فرض که دې ځای نه د ځان چوټي هم شو په دله دا پکار دی د کار روزګار ته توجه شي نو دی پخپله اټومیټیکلی د دې دغه نه بهر وځي. مننه جي. به مې کوله چرس به مې څکل پوډر به مې څکل سمجبان به مې څکل او داسې ډېر په بدل وم او غلاګانې به مې هم کولې او د اول خو په نسوارو راووښتو ملګرو پرې راواړولو لوښو کار به وکړو بیا د هغې نه سګرټ شو بیا سمجبان شو بیا پوډر شو چرس مې څکل شان ګاونډیان مې ناست ول وایي ټیټه ولګوه ما ته نه پته نه وه چې پوډر و د هغې نه چې مې یو کش راښکړو هغې په ما تکلیف و د هغې نه یې شروع شو بیا پوډر موډر به څکل او در په در او زه ما 3-4 هسپتالونو کې علاج وکړم صحیح نه شوم. د حیران صاحب چې خپل تنظیم دا نوی ژوند سټارټ کړو نو زه پولیسو بوستم د دوی هسپتال ته دوی چې ما سره څه کړي الله دې ورله عمر وکړي دوی په علاج کې زه ښه شوم. څومره وخت وشو دلته زما 1.5 میاشت وشوه 1.5 میاشت وشو اوس صحت دې څه وایي ښه برابر یم نشه چې به مې کوله د ځان غور به سره نو خپل نه به شرمېدم چې نشه به مې کوله سترګې به مې د چا سره نه شوې غړولی چې بس په کمه به لاړم پوه شوې. عباسه تا به څه کول ما به چرس کل ما به خالي سیګرټ څکل سمجبان به مې څکل ټرې به مې څکل چرس ولې شروع کړي ښه نه چرس بس ملګرو پرې راړولې او لوی لوی غلاګانې به یې راباندې کولې اوس یې هغه نیولي دي لوی لوی کسان دي نشې راباندې کولې دلته را سره 2-3 ملګري داخل کړي مې دي پړله کې به بیا لګیا وم د ځان سره یو سره په یو ځای کې به پروت وم په بل ځای کې به پروت دا د حیران صاحب ژوندی لري بس دوزه راوچت څو وخت دلته وشو چې راغلی دلته مې یو 25-30 ورځې مې کېږي اوس ښه شوی اوس څه محسوس کوې بس داسې ځان نه دلته دوی سره کار کوم څه وایې چې هغه ژوند ښه و که دا ژوند ښه دی دا ژوند ښه دی دا د مزو دی